نامنظور نامنظور غریبوں پہ غریبوں پہ غریبوں پہ اللہ اکبر اللہ اکبر نامنظور نامنظور قدرمنو دغه ټایم کې ما سره جاوید بھائی ولاړ دغه ټایم کې ډېر وخت پس ملاقات کېږي نو اکثره زموږ ملاقات داسې کېږي چې یا درنه وي یا داسې احتجاجي یا د ملک او د وطن دپاره یو اواز پورته کولي نو پای کې دی ولاړي نو جاوید بھائی څه به وایي دا نن چې کوم حالات جوړ دی د عوام ګورم او بیا خصوصي زه ګورم ان پي ولا راغوتي دي او په پېښور کې اواز وچتی نو څه مې څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ستاسو ډېره مننه شکریا غریبانان خو ارزه کې غرتي اکه بیلونه دي که هغه نور څه مسایل دي واحد یو زمونږ عوامي نېشنل پارټي داتې په هر فورم باندې غریب سره شانه بشانه ولاړي زمونږ سمر هارون بلور عاشق رسول الحاج غلام محمد بلور او نور صوبایي قایدین ټول راغلي دي همدې لپاره احتجاج دی چې د غریب عوامو لپاره هېڅ ریلیف نشته دی نو غریب عوام دپاره به انشاءالله د عوامي نېشنل پارټي اواز اوچتوي کول نه کول د الله کار خو موږ به خپل بلپور احتجاج شروع دی او خلک را روان هم دي نو عوامو لپاره څه ریلیف نشته دی جاوید بھائی زه چې رالوی شوی یم زما څومره ایج دی که نه نو داسې حالات موږ نه دي کتلي آیا ستاسو په ژوند کې داسې حالات راغلي دي نه دي راغلي شوی نه جي داسې خو کله نه راغلي خو بس د کم یو چې راځي هغې خبره زوړ سړی به بخو نو چې کم یو راځي د غریب لپاره طبیعي ده که د بجلۍ په زور دی که د ټکسونو په زور دی که د کاروبار په لیول دی که د هر یو مسایل په لیول دی نو مسایل ډېر خراب دي په ذات خود خو پاکستان کې د غریبو عوامو دپاره د پښتنو لپاره هر وخت کې مسلې دي خلک وایي که نه بلونه مه جمع کوئ دې میاشت کې بل مه جمع کوئ خو آیا د دې حل دغه دی چې بل نه جمع کوي کېدای شي د هغه غرور پسې واقعېږي یو په ډبل زیات خلک داسې وایي د دې تیاري نه جمع کوي چې دا موږ جمع نه کړو نو دا خو راباندې یو په ډبل په بله میاشت کې به راباندې سیوا راځي کمیږي نه نو تاسو څه وایي نه دا خو کېدی نه شي چې بلونه به نه جمع کوي بلونه به لازمي جمع کوي دي کې خو نور ټکسونه هم پې بیا راځي نو دا خلک غریبانان ډېر تنګ شوي دي ځکه بلونه یې مو سېزل ویش کوله چې زموږ سره به حکومت هیلپ وکړي خو نه په دې هیلپ نه کېږي انشاءالله زموږ د عوامي نېشنل پارټۍ نه احتجاج دی او انشاءالله څه مسلې حل به راوځي په آخره کې زموږ د حکمرانان ناست دي دغه ټایم کې که نه په کورسو باندې که چا په وجه چې دا نن دا ماحول جوړ دی نو هغوی ته څه وینا کول غواړي نګران حکومت دی نګران حکومت به داسې دی چې بس د هغوی خپله باچایي ده نو نور ورته څه نه دي پرېښي نو هغه به خامخا د دې عوامو نه زور وباسي هغه خو پکې یو بیان هم ورکړی دی چې که ملک څوک پرېږدي نو پرېږدي دي که څوک چېرته ځي نو ځي دي که نه تاسو به دا بیان کتلی وي نه نو په دې خو نه کېږي که نه حل دا نه دی حل دا دی وایم چې دا ټول پاکستانیان بار ته لاړ شي نو ملک کې به څوک پاتې کېږي هېڅ به هم نه بس خاموشي به خلک روان دي بار ملکونو ته په همدې وجه روان دي چې د ماښام نه سیر وړه پیدا کړي وړو توړه کم ځای له لاړه غوړي کم ځای له لاړه سی ان جي کم ځای له لاړه پټرول کم ځای له لاړه کم یو شی به د عوام لپاره ریلیف ورکوي پړه دې څه دي اخره کې یو ښکلی غونته میسج ورکړه اخره کې خو زمونږ دا ارمان دی چې انشاءالله راتلونکي حکومت به د عوامي نېشنل پارټۍ او انشاءالله هره مسله عوامي نېشنل پارټۍ به حل کوي د اخره ډېره مننه